یوه اهمه مسله طلاق په صورت شه د واړې وړ کې د هغې پرورش په صورت شه کله ور مفتي صاحب داسې وشي چې یو سړی دی ښځه ته تعلق ورکړي همیش په وطن چې دا معاملې ډېرې جوړېږي بیا ښځه د الودي څښتنه وي یوه دوه درې پنځه څومره قبیله یې وي اول خو تعلق اکثر میژه ناجایز ورکوي شرعي طریقه نه وي خو به هر حال تعلق ورکړي دا الودا چې کوم دو بچونه چې کوم دي په دا کله کله معاملې معاملې دا چې ښځه یې پلور ته نه ورکوي پلور یې ښځه ته نه ورپرېږدي بل وره دا صورت کله کله روشي چې پلور یې لوړ په چاروي هنه ښځه نه دستبردار شي چې څه کوي ولې ښځه ته ورپرېږدي ښځه ورته وایي چې سړی قبیله ته دوځې ته په قبیله څه کوه خپل قبیله دې سمبال کا کله ور بیا داسې هم وشي چې شیرخوار بچی وي وړوکی د شودي تی بچی وي په داسې صورت چې ښځه د تعلق میلاو شي بیا وړوکی وړوکی د ښځه نرخستی وي پلور ته روغري بیا چغېږي بیا ستړی وي یعنی مطلب مړه هش شي او کله کله خو د دې قتل سبب دغه مور پلور هم وګرځېږي د غوړه بچي زاري وچوي مطلب په دې صورت شه د ظلم یا د ناگفتابی صورتحال خو الفاظ نه لرم او آیا په دې باندې کا دا شرعي وضاحت لږ وکړي چې کله یوه ښځه ته تعلق میلاو شي هغې الودا پوتې شي الودا سوتل په پلور دی که په مور دی حق دی چا جوړېږي په دا کښې ډېرې معاملې هم وي داسې حال یې بیان کا چې شرعي یو حال یې وي نو ستیو بیا معاملې هم نه وي او بیا دا وي چې هغه حق د انسان ها ادا کېږي مجرمو څخه نه پرېږدي بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم مفتي صاحب تو خبره وکړله واقعتا چې دا واقعیت پیش کېږي او چې کله څوک درته وږغېږي په دا معنی چې دا خپل زړه دی ورسره وسوي ځینې کیسې خو دې کړلې نه وي خو تو کیسه وکړله چې موږ ته وي زنانه کیسه کوله چې دا معنی چې دې ویل چې میږه لمسی وخوست د کراچۍ نه بلوچستان ته وړ داسې د تعلق واقعه وه چې د کراچۍ نه بلوچستان پورې که د خپله خوله پله ایښي وي مور پسې مې ولاړ که په پلور ته مې ولاړ پلور ته مې ولاړ مور یې غېږې نه تعلق یې ویر کړ چې که د خپله خوله پله ایښي وي که په هېڅ شي د په لیارې باندې کول په ګاډي مور غېږ وې بیا په زړه تېرېدل خو بیا موږ سوچ کوو چې الله پاک ته خیر وکړي چې قرآن شریف سشتي چې وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت چې مخشه خو په دغه رنګ وه خو دا نن سبو دا یو ټسول دي زړه نه سوځول دي صاحب هدایه لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا زنانه راغله دغه شکایت یې ورته وکړ چې یا رسول الله عجیبه کیسه ده ان بطني له وعاء مو په ناس شوه دا د دې پوره یو قسم لوښی وه وحجر له حواء په خپله ږیر شي مستر کړی دی وثدي له سقاء او د مو د تینه دته شوده ورسل ویس یې پلور چک شوی دی دا یایي چې نه زه ستراوه زه ته څوک یې یزعم ابوه انه ینزعه مني ویس یې دی د مونه وکوش نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفا ورته وویل چې انت احق به او په دا نه زبردسته واقعه ته حق درایې چې بچی تاسو دغه پرورش ته کوي ما لم تتزوجي چې تر څو پوره ته بل خاوند نه وکړي تر پوره د دې تو سره وي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت چې دا واقعه پیښ شوه چې حضرت عمر رضی الله عنه یا بیبي وا جمیله نومې ده یې هغې ته د تعلق ورکړي په څه وجوهات یې ورکړي وي بیا ریځدی تېرېده د ژڼکوټکی د وړکې سره مخشلېده بیا ده ور وخوست بیا چې ده ور وخوست بیا د خو نسب وه بیا د هغه طرفه نه حضرت جمیله رضی الله عنها پکښې راغله بیا یو طرف ته څه کوه بل طرف ته څه کوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته واقعه لوړله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کومه جمله حضرت عمر رضی الله عنه ته وکړله که نه هغه کې تعبیر ښه ورته ویې ویل چې عمره نورې کیسې پرېږده نورې کیسې پرېږده ان ریقها له د دغې مور د خولې لیاړې خیر له دا د بچي د پوره بهتر دي من شهد و عسل عندک یا عمر که ته ګیونه ورشې ها نو مفتي صاحب ته دا کیسه وکړله الله پاک ته موږ ته عمل کول په موږ در نصیب کړي داسې دلخراش واقعیات دي داسې عجیبه عجیبه کیسې دي بنیادي چې دا حکم وضاحت وشي کیسه وکړله
اته په باره کې علما لیکلي دي چې کومه زنانه ته دا واقعیا پیښه شي چې ژوندکوټ کوي تر اوه کاله پوره وي دا د مور سره وي مور به پرورش کوي مور به خزانت کوي دوی دې سره وي او ټوله خرڅه او پلور پې کوي ټوله خرڅه او پلور پې کوي که مور یې د پلور په کور ویل یا بل دو شرایش کوه خو د هغه جلکۍ چې واړه کې وي تر اوه کاله پوره د مور سره کا ژوندکی د مور سره وي او خرچاوی پلور کوي په اوجلکوټ کې چې وي تر 9 کاله پوره د مور سره وي په 9 کاله نه بعد او په 9 کاله نه بعد دا بال باچ د پلور سره وي بیا پلور دا پرورش کوي او چې کله د بالغ شي ستر شي پانه بعد د ته اختیار وي کدی پلور سره پندېدل ها او کدی مور سره پندېدل ها چې مور یې تر څو پوره ودنه وي بل چې دغه نکاح نه وي کړی دو په دغه وي البته کچېرې یې مور دې سمبالولې نه وه عاجزه وه د دې تربیت نه یا ورته جلکې دا زوی ته ورسېدل چې ګڼه د لوپرتوب یې د غلطې غادو بیا پلور ته حق شته دی چې د مال ودا خو اصل بنیادي پلور وي چې مور ته یې وایي چې د مال ودا راځي خرابېږي په دې کښې د دې د په دغه رنګ باندې زندګي د اسلام په مطابق باندې پانه بعد کچېرې داسې مشکلات بیا پلور ورخسته شي که نه وي دوی سره ته اختیار وي کچېرې د مور سره پندېدل ها که د پلور سره بعد البلوغ چې بالغولي نه بعد نو په چار دادو چې سړی دا کوشش کوي ظلم دا نه کوي جتای دا نه کوي دا خو اولاد دی دا خو نه پردی کېږي دا د مور هم دی د پلور هم دی دا خو خالي ویس فلحال د دې د ستراولې دو نور په مستقبل شو خو دا بال بچ د مور هم خدمت کوي د پلور هم خدمت کوي لهذا دا تاثیر ورکول چې په دې چې د ښځینه هېڅ حق نشته دا یو د علاقې نه دا تاثیر ختمول ډېر سخت ضروري دي دوی چې د ښځینه هم حق شته د هغې هم اولاد دی په دغې کې مفتي صاحب دومره ظلم روان دی چې موږ ټول اکثر یعنی مطلب 90% داسې چې ښځه ته تعلق ورکړو هغه نه وړه ګلونه رخصتي وي بیا وچغه وي بیا مطلب او ځنه خدای چې ښځه ورته وایي چې سنبال لکه زه هغه انکار ځنه وکړو هغه بله خبره ده که نه داسې موږ نږدې په خنداین نشه دا شعر مخه شوی دی مو ته اصرار دا کړی دی چېرې دا زنانه دی سنبال کوی دی الوداد وی وړکې وزرې نه توند وي مور وزرې نه وچېږي خو کله کله ور بیا وایي چې نه دا ژوندکی که دې میږه څنګه مړ شه که د جلکۍ دې میږه څنګه مړه شوه صابو مړی ورباندې ووړي دا مسي دی دا میږه پښتني دا جهالت داوي وي خو بنیادي شرعي نکته دا ده چې تر 9 کاله پوره ژوندکی تر 9 کاله پوره جلکۍ چې کله مور ته تعلق ملاوي شي حقدوره یې مور دو چې مور پغې شوي مور یې څنګه وي خرچاوې پلور پې کوي داسې نه چې پلور یې ورته زه په یوه نه پېژنم البته چې 9 کاله په ژوندکۍ تېر شي 9 کاله په جلکۍ تېر شي بیا و د پلور سره وي او پلور چې کوم دی کله بالغ ته ورسي بالغ جلکۍ ژوندکی دواړه بالغ شي بیا د دغې جلکۍ اختیار دی که پلور سره په وخت ډېرې خوښ وي که د مور سره په وخت او د میشې کوم دا د جهالت فیصلې دي دا د ظلم فیصلې دي باید په چار دادو چې دغه نه میش مخې نه وړه وي لږ متشارع شي اسلامي شي په دا کښې څومره اسلام برایټ مایندډ دی څومره توصیه دو پکښې څومره روشنخیالي دو پکښې چېرې یو انسان دا ونه ځوري شي و انسان ته تکلیف د دې حقوق پاسداري دا وشي الله جل شانه دا ته عمر دراز در نصیب کو الله دا علم نور حج یوتای در نصیب کو په دې واشکا پر فاز شه میر سره فهم او تفهیم په دنیا کې ټول ملګری مسلمان ورونه ته د احکام په با مع حوالجات پیش کوله باندې الله پاک قدم وخسته شي الله دا ډېر اجر جزاکم الله